الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. تمام محترم سامعين ناظرين کتونکو اوریدونکو دا الله رب العالمین د کتاب خدمت دا یو عظیم خدمت دی، او دا الله رب العالمین د کتاب ویل، ځان له یادول، بل ته ښودل، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بهترینو خلکو کې شمارلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې بهترین هغه انسان دی، تاسو ټولو انسانانو کې بهترین هغه انسان دی، هغه سړی دی، هغه زنانه ده چې من تعلم القرآن وعلمه، چې چا قرآن کریم زده که او دا قرآن کریم بیا بل ته ښایي. قرآن کریم دې ته محتاج نه دی، بلکې د قرآن کریم خدمتونه بې شمېره علماو کړي دي او کوي لګیا دي، او دغه شانته کې د تفاسیرو په ذریعه سره تفاسیر لیکلي دي، تفسیرونه لیکلي دي. دارنګې د قرآن کریم ترجمې ماشاءالله هغې ته خپل ژوند وقف کړی دی. زمونږ استادان، زمونږ شیوخ، نور علما هغې محنتونه کوي، کوششونه کوي، او د الله رب العالمین دا کتاب خلکو ته ښایي. په دغه مناسبت سره ما چې د قرآن کریم لفظي ترجمه صرف، بلکې صرف د قرآن کریم لفظي ترجمه چې هغه زه خپل ناظرینو ته، خپلو کتونکو ته، او دارنګې په هغې کې خپل خدمت هغه زه شامل حال کړم. الله تبارک وتعالی پکې زمونږ حصه وکړي، د خپل حصې دپاره په دې کې زه د قرآن کریم لفظي ترجمه انشاءالله تعالی شروع کوم، او د الله تبارک وتعالی نه به دعا کوو چې رب العالمین دا که موږ نن شروع کړله، رب العالمین نو سر ته او انتها ته یې ته ورسوه، او الہ العالمین په ښایسته انداز سره، په ښایسته طریقې سره دا سر ته ورسوه، او الہ العالمین څومره سامعین چې دي، څومره اورېدونکي دي، د هغې دپاره او زما د ویونکي دپاره د دنیا او د آخرت د تکالیفو نه د نجات او د خلاصي ذریعې وګرځوه، او رب العالمین څومره کتونکي چې د هغه ټولو دپاره او زما دپاره رب العالمین دا د کامیابۍ ذریعه وګرځوه، او الله تبارک وتعالی دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. انشاءالله تعالی شروع کوو، او د الله رب العالمین نه دعا کوو چې رب العالمین دا سر ته ورسوي، او الله تبارک وتعالی د دې په ذریعه سره زموږ نه راضي شي. نو د قرآن کریم ترجمه، لفظي ترجمه انشاءالله تعالی به شروع